الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود مبارك تلاوته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. ورون محترم یقینا ډېر بهترین مجلس د قرآن حکیم د ختم مبارک هغه شروع شوی ده او دا مجلس په رمضان مبارک کې په تراویحو کې د قرآن حکیم د ختم مبارک کې رومبے خود اللہ کریم نے سوال کوم چرا پر تراویح کی پر رمضان مبارک پر بہترین شپوں کی ختم دا اہتمام چاکڑے چاہستازو بیش امام حضرت العلامہ مولانا محمد اجاز سے دارنگی علامہ محمد شہاب سے یادوی سرا دری کلی سمر حضرات دری ختم مبارک چکم احتمام شوی پدی اور سرسون حضرات جو شریکت کڑے مندتر لے وحالی دا لسانی جانی مالی سعی کوشش کڑے دے اللہ کریم دے رحمون سعی کوشش اخبر دربارے کی قبول نزول ہوگا اور قرآن حکیم سے سنگا علی و صوابون دی اللہ کریم دے طول مسلمانانو تھا ټول مومنانو مسلمانانو ته خصوصا د علاقې او بیا خصوصا د محلي زنانه نارینه ماشومان چې څومره د الله کریم د ټولو د هغې ثوابونو پوره پراټې ولري. عزتمندو ستاسو خدمت کې صرف یو څو خبرې عرض کوم. ډېر په توجه باندې تاسو دا خبر واوري دې د سوچو فکر وکړئ. انسان د دنیا د ستړیا د انسان سره دی څوک د دین په معاملې کې منډې تړلې وهي درس او تدریس کوي د قرآن حکیم خدمتونه کوي ماشومانو ته سبقونه ښیي دارنگی درس نظامی سبقون خیلی سوک دنیای من لیتڑی وحی ہر انسان مخبل کار کی سڑے الحمدللہ من بیگام دا ایوی بجے پوری اور 2 بجو پوری شروع کرنے بیگا دا من خاتم فخر کی الحمدللہ من دا بہترین سعادت تا سو حاصل کستا سو غریبات کے نم خاتم او تاسو ته چې رقم قاری صاحب خطا کو دا زما وړاندې دي
او دا بل قاری سے ابتدا کی تاسو ته تلاوت کو سلمان سے محمد سلمان مرشود او بیا تاسو ته نقوانیو قدام زما وراله الحمدلله د قرآن حکیم سره د سربندي وشوله قرآن حکیم په یاد باندې ختم کړی دی او تقریبا 11 سپارې دورې وکړو دا 11 سپارې به انشاءالله تعالی په دې رمضان کې اوري دا راوړو الحمدلله زمون د لړدي چې د جامع رضوی انوار القرآن لوخړ و قاریان په دې ټیم کې د تراویح په ختمونو کې میدان عمل کې او الحمدلله ثم الحمدلله زبر خپل مدرسه کې د حفظ او د تجوید درس سره خپل د مدرسې نظامت د مدرسې اهتمام د مدرسې درس او تدریس د خپل چې کوم طالبان ما سره رهایشي شل کسان اوسېږي د دې ټولو خبرو مقصد به تحديث نعمت بیانول مقصد زمانه خبرو مقصد دی چې د دین سره خدمت پکار دی که انسان د علم په جامه کې دن نه کوي که انسان د بچی د وقف کولو په صورت کې د خدمت کوي که انسان د دین خدمت د مال خرج کولو په صورت کې کوي که انسان د دین خدمت او د قرآن حکیم خدمت د بدني سعی او کوشش په صورت کې کوي نو هر انسان ته په هر جامه کې مقشر تاسو بینوا نه تاسو ته په سټیج باندې علما تقریر کوي تاسو ته په د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر او یا د نبی اسلام مبارک په دې بهترین او پاک مصلی باندې قاری ختم د قران حکیم کوي دا ټول تاسو د وظیفو تاسو د صدقاتو او تاسو د مالونو د خرچولو وسیله ده درې باندې تاسو د ملوي ذکر ولاړی ذکر قرآن حکیم درس او تدریس کوم نن که زما شاګردان یو په مختلفو جماعتونو کې لګیا دي قرآن حکیم ختمونه په رمضان مبارک کې کوي دا یوازې زما کمال نه دی زما 15 کال عمر دی په 15 کال عمر کې ما دیاړي نه ده کړې په 15 کال عمر کې ما ستاسو مال استعمال کړی دی ما ستاسو پیسې استعمال کړې دي او هغه باندې ما علم حاصل کړی او دا علم سلسله مخکې جاری ده د دې په تاسو ته پوره علم دی د دې په نشر او اشاعت کې چې دا امیانو کوم برخه نو دا زوی چې دا ډېر زیات ځکه علما زه الحمدلله د مدرسې لسپینځل روپۍ د میاشتې ډېر داخلو صرف د بیل خرچه لسپینځل روپۍ دا رقم دی نه راوړم زه خو روزګار کاروبار نه کوم خو یو کس 10 روپۍ راکړی بل کس 100 روپۍ راکړی بل کس 100 روپۍ راکړی باندې باندې دا سلسله جاری ده زما طالبان په پرانا کې ناست دي او قرآن حکیم زده کړه او درس او تدریس دا کوي نو دا رڼا ورته سکی د تاسو پیسې تاسو مال تاسو سره حالت او ان شاء الله تعالی په دې مال باندې په دې پیسو باندې تاسو خبر کوم چې سې او آخرت به ان شاء الله تعالی خسته نو عزتمندو راشه اوسمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی تراش نبی سلام مبارک ما ہوتا تھا په دنیا کې یو بهترین قانون د اسلام او د قرآن حکیم په شکل صورت کې پرېږدي او دا د نبی سلام مبارک یو لوی امانت اوس ما ته خو کلمه ویلې ده الحمدلله ثم الحمدلله مسلمانان یو خو چې ما ته کله کلمه وویل او موږ مثال مسلمانۍ کې داخل شو نو دې مسلمانۍ کې دننه زندګي تېرول دا په څه طریقه باندې کېږي
نبی علیہ السلام مبارک هغه طریقې کار ما ورته ښودلی. نبی علیہ السلام مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اے زما امتیانو خپلو بچو ته درې خصلتونه او درې خویونه زده کړئ. خپلو بچو ته درې خصلتونه او درې خویونه زده کړئ. دا هر والد سے ذمہواری ده، دغه فریضه ده چې دی به خپلو بچو ته درې خصلتونه زده کړي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي لومړی خصلت او فی حب نبیکم، خپل اولاد ته د خپل پیغمبر مینه محبت زده کړي، دا ورته وښایي. د حدیث مبارک لومړی برخه لومړی حصہ کې نبی علیہ السلام مبارک څه فرمایي؟ خپل اولاد ته زما مینه محبت زده کړي، زما قدر و قیمت ورته وښایه چې ستا د پیغمبر څومره شان و شرافت او عزت. د نبی علیہ السلام مبارک حقیقت شان صرف الله کریم ته معلوم دی، بل چا ته نشي معلومېدی چې زما استاد پیغمبر څومره اوچت شان. دینه ذهنونه قاصر دي، دینه قلمونه قاصر دي. د دنیا ذهنونه د نبی علیہ السلام مبارک شان ته نشي رسېدی. د هغې ډېر مثالونه دي. حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی وہی دا نبی علیہ السلام مبارک لگا حوصلہ، لگ شجاعت، لگ بہادری کرنے پا مقابلہ کی دا طول انسانان مقابلہ دا قدری کی دا نبی علیہ السلام مبارک معمولی شجاعت و بہادری دا دشکلی گئے. دومره شان دی زما استاد پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د احد میدان دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی. نبی علیہ السلام مبارک سره خپل توره نن سبا به د تورې تذکرات کې اولیاء ته دی. ولې تاسو ټول میډیا ګورئ، نن سبا هر انسان خبردار دی، هر مسلمان خبردار دی چې په میډیا باندې د نبی علیہ السلام مبارک د ګستاخۍ په صورت کې کفار او مشرکان او یهود او نصارا کوم چال روان کړي د ټول تاسو ټول ته معلوم دي. نبی علیہ السلام مبارک ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دے نبی علیہ السلام مبارک کا مقام. نبی علیہ السلام مبارک کو فرمائے زمانہ تور بسو کو شد تری جنگ. ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک عباس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا تور بسو شد. نبی علیہ السلام مبارک کو تو فرمائے زمانہ تور ہوتا چلے اور حدیث کو شرعی او د نبی علیہ السلام مبارک تور او د نبی علیہ السلام مبارک تور باقی باندې ناشنا لیکل شوی د نبی علیہ السلام مبارک په تور باندې لیکل شوی چې د مسلمان لپاره مخکې تک چې کوم دی دا څه دا کامیابی ده چې د مخکې روان دي د رسول اکه د جنگ میدان او قبل میدان خدای به مخکې نظر کوي. نن مسلمان نو روان او نو ذکر کې شوی چې بوزدلی او یرا دا مسلمان لپاره شرمندگی ده. دی په یو میدان کې بوزدلی نه ښکاره کوي، نه به یریږي، دی په کفار او سګي کې سګي وراچي خدای به رسولي. مسلمان پر
صحیح دغه شجاعت موجود زمان سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم شجاعت وکړه بهادری پکې وکړه زړورتیا پکې وکړه نبی اسلام مبارک فرمایل ول د یو میاش په فاصله کې کفار زمانه لري د یو میاش مزل معنا کفار د یو میاش په مزل باندې لري خو معنا لري دا زموږ سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم شجاعت او بهادری او نور لیکل په تور د رسول الله صلی الله علیه وسلم شویو چې اے مسلمان